دروغ ډېر لوی جرم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان دروغ وای دا د خولې نه یو څخه بین روزي، هغه څخه بین دومره خطرناک دی چې یو میل د خولې نه بدبویي خورېږي. یو میل. نو چې یو میل د خولې نه بدبویي خوره شوه نو انسانان خو پې نه پوهېږي، فرشتې پې پوهېږي. نو فرشتو له څونه ضرر دی او دا فرشتې به ورته څونه خیرې کوي چې ظالمه لکه یو سړی ډیران راوغورځوي د چا مخې ته یا د چا د کور مخې ته راوغورځوي، نو دا سړی ورته څونه خیرې کوي ظالمه مونږ دې په بدبویۍ باندې خراب کړو او دا ډیران دې د ما مخکې راوغورځو ما له دې بدبویي راوسته. دقه رنګې فرشتې به م ورته خیرې کوي چې ظالمه د خولې نه دې داسې ګن راوویسته چې مونږ دې په بدبویۍ برباد کړو. نو د دروغجن سړي د خولې نه داسې بدبویي چې یو میله پورې هغه محسوسېږي. دروغ متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې څوک دروغ وی په غیر د الله لعنتي الله وی او لعنت د خدای د رحمت نه لرې کېدو ته وی. مطلب دا چې کم خلق دروغجن دي په دې به د خدای رحمت نی، د خدای د رحمت نه به دا خلق لري. دومره خطرناک جرم دی دروغ. مسلمانان زمونږ نن سبا دروغ وای او پخوا خو مسلمان څه کې کافر وبم د دروغو نه ځان ساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هجرت په سفر روان دی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسره دی، نو حضرت ابوبکر صدیق خو به خلکو پیجنده بازه او اب نبی علیہ السلام به ونه پیجن. نو دا غنه به تپوس کو دا در سره څوک دی؟ نو حضرت ابوبکر وی یریدم چې کزه ویم چې دا فلان کی دی او زمون خپل پیغمبر دی نو اسنه څوک تکلیف وتاو نه رسای، او کچرته دویم چې نه غلط سړی یاد کم نو دروغجن بشم، نو هغه به داسې ښکلې خبره کوله چې د دروغو نه به م ځان بچ کو او حضور پاک به م بچ کو. وی هذا رجل یهدینی السبیل، وی دا هغه سړی دی چې ما ته لار ښیي. نو ګوره خبره رښتونکې ده، د هغه مقصد دا و چې ما ته د هدایت لاره ښیي او ما ته د جنت لاره ښیي او د خدای د نزدېکت لار راته ښیي او خلکو به دا مقصد غشته چې دا ظاهري لار ورته ښیي. دی لار خودون کې د رهنما د لارې د لار ورته ښیي خو د دروغو نه به ځان ساته. سراقه ابن مالک چې کله دا د مکې په بدماشانو کې لوی بدماش نو چې نبی علیہ السلام مبارک د مکې نه الله محفوظ ویسته، نو دی کافرانو د حضور پاک په سر مبارک کې د سلو خانو انعام ویست. وی که چا پیغمبر علیہ السلام جم دی راوست او یې د هغه سر راوړو نو موږ به هغه له د سلو خانو انعام ورکو. نو قمقل وکن چې تاسو گیر چاپیره ولاړ وی حضور پاک د نه خدای محفوظ ویست. ځکه حدیث پاک کې راځي دی د شپې ورلل په نبی علیہ السلام د کور مخ کې ودرېدل، وی سار بدی روزی نو د هر قوم نه پکې یو کس شامل او تورې وسره پلاس کوي، وی په شریکه به په غزارونه وکړو نو قوم به د چا نه بدل اخلي. نو چې حضور پاک په خپل بستر سم لاس نو جبرئیل علیہ السلام ولا راغی، وی ته خبره وی نه ولې؟ وی کافر خو در نګیر چاپیره تو دی او ټولې لارې درته نیولې دي او تورې ور سره پلاس وکړي. وی سبکو وی دا الله حکم دی چې کله شپه پخه شي نو روزه او یو موټی شګې به راوالی او دا به ووی سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، دا آیت به ووی او شاهت الوجوه دا به ورسره ووی چې د دې مخونه د خدای تور کړي. نو دا شګې راواله او دا ورونو له نو دوی دا ستا شګې به الله د دې کافرانو سترګو ته ورورسوي او تا به خدای محفوظ وباسي. نو د حضور پاک خو په الله مضبوط اعتماد و. شګې راواغشته وینوسته
هغه شګې خدای د کافرانو سترګو ته ورسولې. هغوی په سترګو کې چې د چا شګې پرېوځي خو سترګې مږي، سترګې یې مږلې. حضور پاک فرمایي زه راووتم دوی لګیا دي سترګې مږي بق بق ګورې د سترګو نیغ کې روانې دي او ایماني دي نیغ پې د پاسه تېر شو. الله حفاظت. نو سار وختي ورل په حضرت علی رضی الله عنه باندې د دې خدا خیال و چې په دې بستر حضور پاک پروت دی. نو چې ورغې نو علي صاحب د نبی علیه السلام په بستر د پاسه پروت وی څه شو؟ نبی علیه السلام یې ورته یادو. نو هغه هم ورته دروغ نه وایي چې چېرته لاړ. وی ما ته پته نوره نه لګي خو د دې کور نه وتی دی، په دې لاره تللی دی. وی لار کې خو مونږ ولاړو، مونږ پې څنګ پوه نه شو. وی نور نه پوهېږم خو په دې بستر م لاست و د دې نه وتی دی. نو هغه نظربند که څه سات او بیا یې پرېښود. نو علي صاحب ګوره څونه بهادر دی. حضور پاک مبارک ورته فرمایلی و وی ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي، نو ته به خلکو له هغه امانتونه ورکړې نو بیا به مونږ پسې راځې. ګوره کافر و خو نبی علیه السلام د هغوی په امانت کې خیانت نه کوم. نو ظالمانو ته پته هم و چې مونږ بق بق قتل او خدای رانه ویس حفاظت یې وکړو. نو بیا مونږ کوم ځای رانوي شو خو هغه خپل سکیمونه او سازشونه یې نه پرېښودل. نو د سلو اوښانو انعام یې ویست د حضور پاک په سر مبارک. نو چې د انعام یې ویست سراقه ابن مالک وی مې چې د انعام خو به زه ګټم، خو دا به څنګه ګټم؟ وی یو مجلس کې ناستو، وی دې کې یو سړی راغی عمده باس چلیږي د نبی علیه السلام چې چرته لاړ او کم ځای به یې او کم طرف ته لاړ. وی هغه سړی وی چې د دریاب په غاړه مې یو څو کسانو لیدل او ورسره اوښانې دي دوه او په هغې روان دي او دوړې ختې. نو دا سراقه ابن مالک وی زه پې پوه شوم چې دا نبی علیه السلام دی. وی مې چې بل څوک پا نسي. وی مې چې نه دا هغوی نه دي، دا خو پلان کې سړی زمونږ د دې قوم تجارتي قافله کې تللی دی، دا هغوی دي. دا مې ځکه وي چې هغوی پی نشي. او وی لږ ساعت کېناستم چې دا ملګري را باندې شکیان نشي. نو بیا غلې غوندې پاسېدم. نو ما ویندې ته وی چې داسې وکړه چې دا اوښه زما بوزه او د کوټې شاته ودروه، اس بوزه د کوټې شاته ودروه. او زه په دروازه راونوتم چې څوک را باندې پی نشي. نو کوټې ته وختم او د کوټې نه په شا باندې نیزه مې په ځمکه ولګوله او کوز شوم. په نیزه مې ځان وښویو او پاس سور شوم، اس مې ورپسې وځغله. یو ځای ته ورسېدم، هلته نبي علیه السلام مبارک او حضرت ابوبکر منځ کوي. وی نبی علیہ السلام نیغ متوجه دی قبلی تا او حضرت ابوبکر کله داسې یو طرف ته ګوري کله بل خوا ګوري. یریږي په ځان نه ګوري، په حضور پاک مبارک یریدل. ځکه وروستو راځي یو ځای کې چې نبی علیہ السلام ته وی هغه د کافران دي. وی لا تحزن ان الله معنا. وی پام کوه لا تحزن معنا به حزن هغې غم ته وی چې سړي ته د بل چا د وجې نه پېښ شي. چې سړی ته ذاتي یری نو خوف ورته وایي، او چې سړی ته د زوی د وجې نه یا د دوست د وجې نه یا د مال د وجې نه یره راشي نو هغې ته بیا حزن وایي. حزن نو موږ د دې لا تحزن معنا غلطه کوو. خلک یې دا معنا کوي چې مه یریږه. هغه د لا تخف معنا دا ده چې مه یریږه. لا تحزن معنا ده چې ابوبکر په ما مه یریږه. معلومیږي چې د ابوبکر غم په ځان نو په نبی علیہ السلامو. که لا تخف نو بیا به مونږ دا معنا کوله چې مه یریږه، ځان کلک کا، ځان مضبوط کا. داسې کې نه، لا تحزن په ما مه یریږه. ستا په زړه کې په ما یره ده چې په ما ته څوک تکلیف ونه رسوي، نو په ما مه یریږه. ان الله معنا، مونږ سره خدای ملګری دی که. نو ابوبکر صدیق به یو خوا بل خوا کتل، په نبی علیہ السلام یریده. نو سراقه وی چې زه وی کله ورنږدې شوم نو ابوبکر نبی علیہ السلام ته څه خبرې وکړې. همدغه یې ورته وی چې صاحب هغه سراقه را روان زمونږ د مکې د ښار هغه مضبوط بدماش نیزه ورسره ده او په اس دی. وی حضور پاک څه خبرې وکړلې، زه خو ته لرې یم. او وی ناګانه سخته ځمکه، او بخاري شریف کې حدیث دی، دومره سخته ځمکه ده چې کلکه کاڼي دی. او وی زما د اس د خپې پکې دننه ننوتې او سینه مې ځمکې سره د اس وجنګېدله. زه دې پړ مخې پرېوتم، پوه شوم چې ما ته خیرې وشوې. نو عربو به فالونه کتل. وی ما سره یو بټوه وه
بټوه مې راوسته هغې کې غشي پراته دي مې وړقوله په یو غشي به یې لیکلي و لا او په بل به یې لیکلي و نعم. لا دا معنا چې دا کار مه کوه، نعم دا معنا چې دا کار کوه. نو ما هغه غشي وړقول، ګورم چې ما ته غشي سوی، نو وی چې غشي مې وړقول سترګې مې پټې کړې یو مې ترې راووست، نو په هغې یې لیکلي و لا دا کار به نه کې. خو یې د غشو مې ونه منل ځکه د سلو خانو انعام دی پکې که نه. وی ورلم نبي علیه السلام لا دې نه مخکې وی ما ورته وی چې تاسو ما ته خیره وکړه او بس ما معاف کې، بس زه واپس د نظم. وی حضور پاک ما ته وی ښځه معاف مې کړې. وی چې وی معاف مې کړې نو وی ما اصله پړي د زور ورکړه نو اسره ووته. نو هغه بټوه مې وړقوله، غشي مې وړقول، غشي راوتله دا کار مه کوه. خو د غشي مې ونه منل، پیسو ته مې ډیټینګ نه کړی. نو بیا مې اصله پونده ورکړه. خو چې اس بیا یو څو قدمه واخیستل بیا یې خپې په ځمکه ننوتې. 3 ځله دا کار وشو. بس ما وی د الله رسوله دا 3م ځل دی او بس ما معاف کا. وی بیا د سرمنې په یو کاغذ یو ملګری ورسره دی عبدالله ابن ورقت عامر ابن فهیره، دا سرمنې په کاغذ ما وی مال یو امان نامه ولیکه چېرته په ګوتو در نشم چې ما ته غږ نه کوې ایراله ولیکله. وی مې چې زه به دنه لار ساتم. ګوره کافر دی د حضور پاک د سر دشمن دی، د مبارک سر. نو چې په لاره را روان دی نو دا بدماشان په نبی علیه السلام پسې خواره دي. نو دی ورته سوی دی ځمکې ته ګوته نیسي، لیس ها هنا، وی دلته نشته. دا نه وایي چې په دې لاره نشته. ګوره دروغو نه بیا هم ځان ساتي. ځمکه ګوتې ته نیسي وی دلته نشته، لیکته دلته خو نشته که نه. او څه به وی دا لار ما کتلې ده، نور به نه وي چې په دې لاره نشته، دا لار ما کتلې ده. نو خلکو به دا خیال کو چې دلته واقعي نشته، هغوی به دلته دا معنا اخیسته چې په دې لاره نشته. او دا لار ده کتلې ده نو معلومیږي دا چې نبي علیه السلام په دې لاره نشته. نو رب العالمین د حضور پاک هغه سړی چې د سر یې دشمنه والا خدای څوکیدار جوړ کړ. خو ګورې دا مې دې پورې دا خبره وکړه، دا نوره خبره زیاتي پکې راله دې پورې چې سراقه کافر دی دروغ نه وایي. دا لار ما کتلې ده، دروغ به نه وي چې نه نبی علیه السلام نوم به نه اخیسته چې هغه نشته په دې لاره. نه بیا خو دروغجن کېده. کافرانو بره دروغو نه ځان ساته. په بخاري شریف کې بل زمونږ یو اوږد حدیث تیر شو. حدیث ته هرقل ورته وایي. هرقل د ابو سفیان نه، ابو سفیان یو وخت کې کافر و کافر، او هرقل ته د پیغمبر علیه السلام متعلق تپوسونه کول. ځکه حضور پاک هرقل ته خط لېږلی و چې ته په ما باندې ایمان راوړه، اسلم تسلم، په مې ایمان راوړه نو ته به محفوظ شې. نو هغه وی څوک وګورئ دره د قوم که شته که نشته زه دې معلومات اخلم. نو ابو سفیان په یو تجارتي قافله کې تللی و، دې والا راغی تپوسونه ته کوي د پیغمبر علیه السلام. تپوس ته څه کوي؟ وی د دې سړي نسب څنګه دی؟ وی دې په ډېر ښه اعلی نسب کې دی. وی دروغ وایي که نه وایي چېرته؟ نه وی دروغ هم نه وایي. دوکه کوي که نه کوي؟ نه دوکه هم نه کوي. پلارانو نیکونو کې چې د پیغمبر تیر شوی دی که نه؟ وی نه دی تیر شوی. بادشاہ پکې تیر شوی دی؟ نه بادشاہ هم نه تیر شوی. او ورته وایي که د پیغمبر یا بادشاہ په نسب کې تیر شوی نو ما به وایي چې دا دی دغه بادشاہ دپاره چل جوړی، دا پیغمبر یې چل جوړ. نو ټولې خبرې رښتیا کوي. نو ابو سفیان څه وایي؟ عجیبه خبره کوي. لولا ان یأسروا علی کذبا لکذبت علیه. وی که دا یره نه وي چې دا خلک به زما نه د دروغو پراپیګنډه وکړي چې دا ابو سفیان دروغجن دی، نو ما پې دروغ ویلي، خو بیا به راته خلک دروغجن وایي. ګوره د حضور پاک هغه دشمن دی چې جنگ احد کې دی د کافرو سردار، غزوه خندق کې دی د کافرو سردار، لیکن بیا هم د پیغمبر علیه السلام متعلق ته تپوس کېږي نو پوره صفا الوی او زه رښتیا ځکه وایم چې څوک دروغجن راته ونه وایي. کافرو به هم د دروغو نه ځان ساته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، نانوتوي یو ځل پولیس والا ورپسې ګرځېدل، وارنټ ورپسې د ګرفتاره.
نا پولیس والا دیو نه پیژن نوم خو ډېر مشهور او ډېر خور چې لوی عالم دی پولیس والا چې جمعات ته راننه وتل د خلک جامې چولی د خامته او خړ پټکې والي دی نه هغوی وي دا به د جومات څوک دغه یې څوکیدار به یې خو چې پولیس والا راننه وتل مولانا قاسم صاحب لږ د هغه خپل ځای نه یو قدم اخوا شو پولیس والا ته خلکو وی جومات کې دی چې رالل مولانا قاسم صاحب ته وی مولانا قاسم نانوتوي صاحب کم ځای دی نو هغه چې کم ځای باندې دی ناست و ته یې خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وی دلته لږ ساعت مخکې ناست و نو دی ونه وی چې زه یمه که وی چې زه یم خو یې نیسي او که ده وی چې نه زه نه یمه نو دروغو کې راځي نو چې کم ځای نه قدمه خوا شو هغې ته یې ګوته ونیوله وی لږ ساعت مخکې دلته ناست و ګوره دروغو نه یې ځان سات چې دروغجن نشم او مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه سلام دا واقع پیښه شوی هغه پس هم د پولیس وارنټ و چې دی ګرفتار کې خو پولیسو په مخ نه پیژن نو چې څنګه رادن نه شو او ده ته پته ولګېده چې پولیس رالل نو د ځای نه پاسېده همقه ځای نه پاسېد نو چې پولیس والا څنګه رادن نه شو پیژنده خو یې نه وی رشید احمد گنگوهی دی جماعت کې حکم دی وی دلته ناست و لږ ساعت مخکې نو پولیس والا خو په هیبت و هغې پوهېدي چې ناست خو هم دی و که نه وی دلته ناست و دی ونه وي چې زه یمه یا زه نه یمه دروغو نه به ځان ساتئ او نن سبا خلک دروغ وایي دروغ او څومره دروغ اوهو توبه وباسه بیا نن سبا موبایل د دروغو یو لویه ذریعه جوړه شوې ده د دروغو هغه دغه به پې ولیکي څه ورته وایي میسج بالکل د دروغ او دنیا ته به خور کی یو ټک به ورکي په هغه یو ټک به دا خبر 200-300 کسانو ته ورسېږي ظالمه څومره ګناه دی وګټله حضور پاک مبارک نے اوزل تپوسو شو وی کبائر څه گناہ ده کبائر گناہ کبیرہ نو نبی علیہ السلام مبارک چې وتشمیرل کول شرک او د مور پلار نافرمانی او فلان کې نو ناس تو ډډه والے وا نو اخره کوي الا وقول الزور را پاسې داس الا وقول الزور الا وقول الزور خبردار غټه د کبیره ګناه ګوري درو خبره ده او نورت کې ډډه والے و دې طرح پاسې ګوري خبردار د ټولو نه غټه ګناه کبیره دروغ یو ځل نه څو ځله صحابه وی مونږ وی چې نبی علیہ السلام بستړي چې یاره که چپ شو نو خبر دومره خطرناک جرم دومره خطرناک جرم او دنیا کیم تاوان دی او آخرت کیم تاوان دی دروغ د اسکول په دې کتابونو کې یو قصه چې د پخوا مالی دی اوس معنی یې دی چې د اتم جومات کې و که د شپږم جومات کې و یو سړی و هغه به ګډې چیلې ساتلې سرولې شپونکې دروغجن و نو یو ځل یې چغې کړې وی خدای مو بخه چیر آگیا زمری راغې نو خلک د کلي منډې کړې نو چې ودرېږه زمری راغی او د دې شپونکي دا ګډې چیلی خو به ماتې کړي نو چې ورغلل ویې کتل نو دې دقسې ناست دی او خاندي زمری کم دی نو بس خلک خو پوه شو چې دی مونږ هسې بیسه د کوره راوویستو زمری نشته هسې بیسه د کوره راوویستو ویې کړول دا ټوقه به کله کوله یو ځل په یقیني زمری راغی چې زمری څنګه راغی په هغه ګډو چیلو ورته ونښت او د چغې کړه خدای مو بخه زمری راغی مدد له راشه خلکو یې مړه د هر وخت چغې وایي مونږ هسې کړی مه ورځئ خلک تر څو خبرېدل هغه ټول څومره چې هغه رمه وه د ګډو چیلو هغه ټوله وله بېغمه کړی خلکو ورته یې ګوره مخکې داسې کړولو نو مونږ اوس هم دا خیال وکړو چې دا دروغ مو یې هم کړی د دروغجن سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائے وی چې کله معراج منامی معراجو چې بره لاړم نو ما ته خدای پاک بعض څیزونه ښودل یو سړی نو د هغه په لاس کې د اوسپنې یو کونډه ده داسې کږه تیره یو بل سړی د هغه د وښکي کې دلته ورکوي او راکاږي یې دې سټه پورې دا وښکې ورته شلی او دې چغې وایي وینې ته بیږي او چغې وایي او داسې وله راکاږي چې دا دې خوا شونډه چې د دام اخوا اوچته شي او دا بله لاندې ویزانده شي
نو بیا دا بل وختی ته ولا هغه کونډه واچئ دی بل ته نو راکاږي دې سټپونه نو داسې راکاږي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا غوښې ته جدا کړي دا لاندې شونډه لاندې لاړه شي دا بره بره لاړه شي وینې ته بیږي او دې چغې وایي نو چې دا ولوشلی نو دا بله جوړه شوي نو بیا ولا دا کټ کوي نو چې دا شلی نو دا یو جوړیږي او بل شلی نه جوړیږي بیا شلی او دې چغې وایي نو ما ته تپوس وکړه قصه اوږدره خو بالاختصار چې دا څوک دی په دومره عذاب کې مبتلا دی وی دا ستا د امت دروغجن سړی دی او دی د قبر عذاب دی د آخرت هغه لا وروستو خبره ده دا دروغجن سړی چې دروغ وایي دی د قبر عذاب دروغ خو لا لویه خبره ده دروغ لویه خبره دروغ د شکل متعلق درته وایم حضرت ابراهیم علیه السلام د قوم سره مقابله رااله نو قوم روان دي زی اختر لا میلې لا نو د قوم به عادت چې کله د اختر میلې لا بتلل نو یو لوی حالو د دوی عبادت خانه واغې کې بوتان پرات ولاړ بو بلا بوتان بو پکې یو غټ بوت او سپکه واړه واړه بوتان نو دی بدا چلو کا چې دی بخوراکونه میوه راوړي او په هغه حال کې به دا بوتانو مخې ته کې خاندل چې دا زمونږ د بوتانو مخ کې پراتی دا خوراکونه او برکتی شي نو چې د میلې نه برال نو بیا به خوراکونه خوړل نو چې میلې لتل نو ابراهیم علیه السلام ته وی تم را سره میلې ته لړ شکل دا غي میله بسوا او هغه خپل بوتانو ته رام رام کول حضرت ابراهیم علیه السلام ورته انی سقیم زه بیمار یم دا اوس دروغ نه دی ځکه چې ابراهیم علیه السلام ذهني مریض دی مرض دو قسمه دی یو د وجود مرض یه سړی د وجود نه بیماری او یو ذهني مریض نو ذهني مریض دی ذهني هغه د لیونتوب نه ګوري ذهني دا سوچ کې پروت دی چې زما دا قوم ولې نه مسلمانانېږي او دا قوم می ټول دوزخ ته روان دي ظالمان او دا په کفر و شرک کې ولی مبتلا ای زما خبره نه مانی دقه سوچ دی نو د دې نه غټه بیماری بلشتا قرآن شریف کې الله حضور پاک مبارک ته فرمایي لعلک باخع نفسک الله یکونوا مسلمین دا څه دی وی چې ته په دې مکی په دې کافرانو پس ځان هلاکه لعلک باخع نفسک ته جوړ ځان هلاکه ځان وجلی هر وخت په سوچ کې پروت او جاړي چې دا کافران ولی نه مسلمانېږي نو حضور پاک ته الله وی چې ته ځان هلاکه د سوچ د وجنه د فکر د وجنه چې دا خلک ولی نه مسلمانېږي دقه رنګ حضرت ابراهیم علیه السلام سره دقه سوچ او دا فکر او پیغمبر سره د امت ډیر لوی فکري هغه ته پته چې دا سبا جهنم ته روان دی افسوس که دوزخ نه بچ شو او دی مسلمان شو او الله ول ایمان ته مخه نه غکړه دا سوچي د پیغمبر نو دا بیمارتیا د بدن نه وا او دا روح یعنی څه دا هغه ذهني ټینشن چې وته مونږ وایو دا معنا وکم ذهني ټینشن او ته ټینشن دنه بیمار دی د قوم پسې خپه دی چې دا ولې رانه بل طرف ته روان دی نو خبره چې وای زه بیمار یم نو په ظاهر کې چې اوسړی وای زه بیمار یم او دې په سوچ کې پروتي د بچی د وجې نه د قوم د وجې نه د ښځې د وجې نه نو دا خبره دروغ ده که رښتیا راته وایو څه رښتیا ده پیغمبر نه دروغ نه ویل کېږي پیغمبران د ګناه نه معصوم دي دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده پیغمبران د ګناه نه پیغمبران مخکې معصوم دي وروسته معصوم دي پاک دي بالکل نو خبره دروغ نه ده رښتیا ده خو شکل یې ټیک نه دی ظاهر کې ځکه ظاهر کې چې څوک وي زه بیمار یم د هغې خدا معنا چې ظاهر کې بدني بیمار یم ګوره شکل ټیک نه دی شکل ټیک نه دی نوره خبره دروغ نه ده هغې پې دا ګمانو کو چې دی به هم ظاهر کې چې تبه به وي یا ټوخېږي به هغې پې دا ګمانو کو یوه شوه دویم چې بیا دا قوم یې لاړ میلې لا ابراهیم علیه السلام خو په دې سوچ کې و چې دا به کله خدای وباسي تبرګي را پوګه او دا غوی چې هغه کم حالو او عبادت خانه او دا بوتان پکې ولاړو پاغوی راغی او چې څنګه راغی نو لاول هغه بوتانو ته نیغ نیغ وی خوراکونه خو مخکې پراتو کنه مالکم لا تاکلون دا ډوډۍ ته مخکې پرته را کم بختیانو ولې نه خورئ
دا خوراکونه علا قسم قسم میوې دي سیوان هغه زمانه کې چې کم میوې وې دا ولې نه خورئ ما لکم لا تنفقون ظالمانو خبرې را سره ولې نه کوئ څه خو ووایه که نه چې یا ټوخې بو یا زکام دی یا ماړه یو نو څه خو خولې نه وباسئ که نه خبیث بچو غږ نه کوئ نو بس تبرګې ورسره و پې شروع یې وکړه ټسه ټوسه نو چا نه سر ماته وه او چا نه اوږه ماته وه ټولې ډړې وړې کړل ډکرې ډکرې یې کړل او چې کوم پکې مشر بوت اوږد هغه تبرګې یې راواغېسته هغه ته یې په د اوږه کې ویزان کړ هوښیارتوب د ابراهیم علیه السلام الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین وی دله موږ د ماشوموالي نه پویه ورکړې وه مونږ ته پته وه چې دا د پوی مناسب دی مونږ ته پته وه الله وایي تبرګې هغه مشر کاکا له په اوږه کې ویزان که چې کوم مشر بوتو دروازه بنده کړه او بار راووت هغه نمرود او د هغه قوم چې دغه نه رالل دا میلې نه او ورالل چې اوس به زمونږ هغه خوراک خو برکتي شوي او په حال دا ننوتل چې وی کتل خدایان یې ټول ټکوسه ترې پراته دي دړې وړې پراته دي اوهو دا څو شو من فعل هذا بآلهته دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده دا چا کړې دي زمون ټول خدایان یې بېغمه کړې دي نو هغوی ته خو پته وه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم دا یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي او ابراهیم یې نوم دی دا به هغه کړي ورشهری والی سیمن جاری شو ابراهیم علیه السلام یې گرفتار کوری اوس تو بادشاه هم ولاړ دی وزیران هم ولاړ دی ټول دی لاول ته تپوس کوي ګوره معلومات ته کوي بې نیټې غزار پې نه کوي معلومات ته کوي زمونږ د خدایانو سره دا کار تا کړی دومره د خره بچي دي دومره که نه چې خدایان ورته وایې نو بیا دا عقیده ولې ساتې ځان نشي بچ کولی د غزار نه ځان نشي بچ کولی او تا به د بیماری نه بچ کی ځان نشي خلاصولی او تا به خلاص کی دا څومره غلطه عقیده ده د دې ظالمانو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یو ځای کې یا ایها الناس ضرب لکم مثلا داسې دی یا ایها الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له یو مثال وی درته ذکر کوم غوږ ورته کښېږدئ نو هغه مثال چې وروستو ذکر کوي نو هغه الله تعالی څه فرمایي ورپسې ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وی تاسو چې دا کوم خدایانو ته سجدې کوئ نو یو مچم نشي پیدا کړل او بیا وروستو الله تعالی فرمایي یا ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذ وی که چرته مچ په د پاسه کېناږدي به دې بوتاون له په سر غوړي او شاته چوله به یې سټل د برکت دپاره دا بیا چول پې تاسو ځان نشي بچ کولی تاسو له به څه درکړي نو وی دا زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده نو قرآن شریف کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي هغه ورته بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون وی کاکا چې ټوپک چا سره ډزغه کوي زه خو تش تور لاسې ما مشر کاکا ته غاړه کې تبرګی ویزان دی هغه نه تپوس وکړئ چې دا بچي دی ولې وجلې دی او دې بچو نه تپوس وکړئ دوی نه تپوس وکړئ چې دا موږ تاسو تپوس وکړئ دا هم دې مشر کړي دي تبرګی هغه سره دی غوسه شوی دی دې بچو ته نو غوبل یې پې ساس کړی دی دا یو جواب یې ورکړ اوس ګوره بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون دا دې مشر کړي دي تبرګی هغه سره دی او دې نورو نه تپوس وکړئ دې بچو نه که نه که خبرې کولی شي تپوس ته وکړئ چې چا وجلې البته ته وایي اوس دلته کې دا بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا کار کړی دی ظاهري کې شکل ټیک نه دی ځکه مشر خدا وهل نه دی کړی که ظاهري کې شکل نور دروغ نه ده خبره په حقیقت کې دروغ نه ده ولې دروغ نه ده ځکه هغوی ته هم پته ده چې مشر غزار نشي کولی او ابراهیم علیه السلام ته پته ده چې مشر غزار نشي کولی دا یو الزامي غوندې دلیل قایم که چې دوی پړه کې پړه چې د هغوی د خولې نه دا ټکي وځي
چې دی خو غزار نشي کولی. نو ابراهیم امقه وی تا ته پته چې دی غزار نشي کولی، نو دی بسنګ خاوی غزار نشي کولی، او نو بیا عبادت سره پاره کوي چې خپل بچی د چانه نشي خلاص ولی تا بس خلاص کی. دی وته بق بق ګوري او زه لګیم دا ټکو سترې کوم او ما ته داسم نشي ویل چې مکوا، نو تعالی بس خیر درکې. لکه د ابراهیم علیه السلام په دې خبره کې مقصد دا چې دوی راګیر کی، لیکن بیا هم د خولې نه چې کومه خبره وخته سوی بل فعله کبیرهم هذا، دې مشر دا کار کړی دی. شکل ظاهر کې برابر درست نه دی، نور په حقیقت کې دروغ خبره نه ده، پیغمبر دروغ نه وایي. درې میله راشه اوسه د دې علاقې نه چې نمرود بیا اور ته وغورځه او د اور نه الله راوویسته. نمرود اډر وکړه زمونږ خدایانې مات کړي دي، اور ته وغورځوې، اور یې بل کوه هغې ته یې ور وغورځاو، الله اور پې ګلې ګلزار کړه. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم یخشق معتدل، سلام معتدل، دومره یخم نه چې دله تکلیف ورکړي، معتدل ورته وایي. نو چې راووته نو د هجرت ویزه د موږ د وطن نه وځه، نو یو ابراهیم علیه السلام دی، یو بیبي د ساره رضی الله تعالی عنها، د تره لورم وه، یو یې ورواره د حضرت لوط علیه السلام. نو په یو علاقه په مصر په علاقه تېرېږي. نو او د عراق و دوی د بابل ښار، عراق نه راووتل په مصر تېرېږي، شام ته ځي د الله په حکم. نو د مصر چې کوم بادشاه و هغه ارامي و. ارامي دا معنا چې پلیت و پلیت ګندا. نو هغه به د خپل پولیس والا په لارو کوڅو کې خواره کړی و چې کومه خشته ښځه نو هغه رانیسي او ماله راولی. نو چې د چا که رور ورسره یې رور، نو دا خور ته راولی او ورور ته یې وایي زه په مخه دی ښه، او که خاون وسره نو اوله وجنه بیا رور مو وجنه، ضرور به وایي چې زه خو د ما دا خور ده نو چاله به مې په نکاح ورکوله، ځکه بادشاه بوتله نو خپه خبره خو ښه نه ده، خو زه او د خاون نه چې ښځه اخلي نو هغه خو طبعي ده که نه. نو که یو سړی وایي چې دا مې ښځه ده نو خاون وله وجنه، او که یو سړی دا وایي چې دا مې خور ده نو وجنه ما ښځه ته راولې او درته وایي زه په مخه دی ښه. ابراهیم علیه السلام ته چالو چې په لوی غم وړی دی، داسې علاقه باندې ورلې چې اوس به څه کوې. نو دا خپله بیبي یې کېنوله په دې خبره ځان پوه کې. بیبي ته وایي وی تا ته پته ده چې نن په دې علاقه کې زما ستانه بغیر بل مسلمانان نشته، یو ته مسلمان او زه مسلمان یم، ته مې ښځه زه دې خاوند یم، دواړه یو بل سره مسلمانان، نو ته زما د اسلام خورې ګورې. ګوره مخکې نه یې پوه کړه، هر ښځه خاوند د اسلام انما المسلمون اخوة، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي مسلمانان ټول خپل منځ کې سره رونه دي، او د مسلمان ښځه او مسلمان سړی دا سره رور خور دي، رور خور. نو ورته مخکې وایي چې زما بخاري شریف کې حدیث دی چې زما ستانه په دې علاقه کې بل څوک مسلمانان نشته، نو ما تا سره د اسلام او د ایمان رور خور یو. نو زه به دې پولیس والاو ته وایم چې دا مې خور ده، ته مې دروغجن نه کې ګورې، که تا نه هم تپوس وکړي نو وایي دا مې رور دی. هلکه دا خبره په حقیقت کې پوه کړه، نو دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده وایه ٹھیک ده که دروغ خو نه ده، لیکن شکل ټیک نه دی. شکل هغې دې تپوس وکړه دا سړی دې څه دی، دا مې رور دی، نو خبره یې ټیک وه، د هغې مقصد ده او د هغه توریه والا قسمونه دي. مقصد یې دا چې دا مې دیني رور دی، او پولیس والاو پې دا ګمان وکړه چې دی خپل حقیقي رور دی، نو خبره یې دروغجنه نه ده، حقیقت کې ټیک ده خو ظاهر کې ټیک نه ده. دا درې خبرې شوې. څو خبرې شوې؟ زه بیمار یم، مشر کاکا دا وال کړی دي، او دا مې خور ده او دا مې رور دی، دا قسمه خبرې کول. اوس تاسو په دې خبره ورسېدی چې دا په حقیقت کې دا خبرې دروغ وي؟ ما حقیقت کې دروغ وي؟ ما پوه کړی تاسو، خو ظاهر کې دا درې والا خبرې شکلونه چې دي دا ټیک نه دي، دا دروغو سره شکلونه دروغو سره مشابه دي، حقیقت کې دروغ نه دي. ګورې مخکې درته وایم پیغمبر خدای دروغو نه محفوظ ساتي، پیغمبرانو مخکې مرستم. اوس راشه دې خبرې له اوس د قیامت په ورځ باندې په بخاري شریف کې اوږد حدیث دی، حساب کتاب به نه شروع کېږي. نو دا خلق به ټول په تکلیف کې پراتی چې خدایا د انور پښتانه وي که انور به وینې زوار شي، تباو شو. په خولو کې به دا خلق څوک د نامه پورې، څوک د کونډو پورې، او څوک د مرۍ پورې به په دې خولو کې جب جب پراتی.
نو دا چې کوم خياران دي دنیا والا دی به راځي چې د پیغمبرانو له پجرګل لاړ شو او الله حساب کتاب شروع کی نو دی بلال چې حضرت آدم علیہ السلام لا اولاد د پیغام کې پراته دي پخولو کې جب جو پراته دي مهرباني وکا الله ته درخواست وکړي چې حساب کتاب شروع شي بیا به سره خپل کار کېږي رسو جنت دی او که دوزخ دی خو دې غم نه خو خلاص شو آدم علیہ السلام بہت سوئ ابو توی نا زید اون نه منې کړې او چې ګوتې بنه ورونه او ما د اون لګوتې ورونه او ان ربي غضب غضبا شديدا زما رب نن ډیر زیات غوسه دی لن یغضب بعده دینه پس بدومره سخت غوسه په ناراضي نه دینه مخکې په غوسه دومره راغلی دا نه دینه پس په راضي غوسه رزه نشم ورتله ما ته کده و چې تا ولی اون ګوت پانه را شو کوله بیا بس کېږي وی مونږ سوکو وی نوح علیہ السلام لاله شي دا خلق بنوح علیہ السلام لاله شي هغه ته وی چې دا دویمه دنیا ستانه خدای عبادت کړي او ته مې ربانیو کا آدم ثانی وته وی دویم نمبر آدم او دا بچی دی پلوی مصیبت کی مبتلا دی او دا گرمه او دا خولو کی جب جب دی اللہ تا درخواستو کا حساب کتاب شروع کی وی نشم کولا دو قول دی پکی یو قول پکی دا دی چې ما یو سوال کرو چې کله کشته نه غر کېدم نو ما د زوی د پاره و چې ان ابنی من اهلی زما زوی خو زما د اهل نه دی بچی مې دی او تا ما سره وعده کړو چې ستا اهل بنه غر کوم نو زوی مې دی ولې غر کا نو الله وتعالى انه ليس من اهلک دا ستا اولاد نه دی ظاهر کې خو دې بچی دی خو په حقیقت کې دې بچی نه دی ستا په دین نه دی نو کمان الله تاسو کې دا سوال دی ولې د زوی کو بیا به جواب ورکو الله دومره غوسه دی چې نه دی نه مخکې دومره غوسه شوی دی نه به دی نه پس دومره غوسه شي وی منسوکو وی ابراهیم علیه السلام لاله شي دا خلق براشي ابراهیم علیه السلام ته بودی ته الله ډیر مقرب پیغمبر ډیر مقرب او ډیر زیات مینه در سره کړی ته مهرباني وکړه الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب الله شروع کړي ابو تسوي وی درې خبره رانه د خلینا هغه اوتی دي درې خبره رانه د خلینا هغه اوتی دي چې ظاهر کې شکل ټیک نو ګوره دروغ نه دي خو ظاهر کې شکل ټیک نه دي نو کمان الله تاسو کې جدا دي ولې وي توریه وي بازه او ظاهر کې شکل ټیک نو زه به خدای له جواب ورکوم دا کار نشم کولی مانه پس موسی علیہ السلام له ورشي دومره خطرناک شی دی دروغ دومره خطرناک ابراهیم علیہ السلام دروغ د کذب اطلاق په حدیث کې شوی دی خو هغه په اعتبار د صورت د شکل ټیک نه دی شکل د دروغ دی په حقیقت کې دروغ نه دی خو بیا به ابراهیم علیہ السلام دومره یریږي چې د خدای په دربار کې به سفارش نشي کولی شکل د دروغ حقیقت کې دروغ نه دي او موږ په حقیقت کې دروغ وایو نو خدای دې په قیامت کې بیا عمل شي نوح ابراهیم علیہ السلام پیغمبر دی د خپل قوم سفارش وکړي د اسماعیل او د اسحاق پلار دی علیهم السلام او په اولاد کې سلور زره پیغمبران پیدا دي او نبی علیہ السلام یې بچی دی دومره پیره ده دروغ هم نه دی ویلې شکل د دروغ او دا غدرو خبرو دروغ نه دی او بیا هم یریږي د قیامت پر ورځ الله مې رونه نسی نو مونږ خو هغه شکل غوځږي چې مونږ خو هغه ارزه ټول دروغ سبا کېږي را سره خطرناک جرم دی دروغ یو حدیث بعض خلک دروغ دی له چې خلکو خاندي هغه خطرناک ویلون لمن يحدث هغه انسان چې خبره کوي څه د پاره کوي لیضحک چې خلق په یضحک به الناس چې خلق په خاندي وې دا د خدای هلاک کله هلاکت ته وای څومره لوی جرم او رسول الله مبارک فرمایي وې بای سړی رښتیا وای نو بیا رښتیا وای نو رښتیا وای او دروغ نه وای نو الله فرشتو ته اعلان وکړي چې الته یو کتاب دی د صدیقینو د صادقینو د رښتونو خلکو ته د نوم پاغي کې ولیکي نو چې بیا دې فرشتي یادې د صادق او د رښتونی په نوم یادې او بل سړی دروغ وای الله وی صبر وتاو کې بیا دروغ وای بیا وته صبر وکې بیا دروغ وای بیا بس الله وی دا غ دروغ جنو پر رجستر کې ول نوم ولیکي نو چې فرشتي یادې نو فلان کې دروغ جن پاغه نوم یادې دروغ خطرناک جرم ډیر خطرناک دا چغلی چې خلک خوري دا هم دروغ وایي کنه
چغلی خور دروغجن نه کړه رښتیا خو نه وای دروغجن عموما کله شیطانت پر اشتیامو کی پر دې خبره اکثریت دروغجن یو غلام دروغجن چغلی خورو نو بازار کې خرڅیدن یو سړی چاته وی دا غلام خرڅي وی یو وی صاحب پکشتا ای ورو شور ما کوي وی صاحب پکشتا نو هغه خرڅون کې وته وی هغه مالک وی نور خدا کار خډیر بد دی خو کار کوي زبردست خو یو صفت پکې دی چې په دروغه چغلی خوري دروغجن دی په دروغه چغلی خوري وی دا وړه خبره ده چې دا کار بد دی نو مال کار والا سړی په کار دی وی نه دا کار تکړه دی خو په دروغه چغلی خوري وی اس پروا نشته ځه نو کور ته راوست ګوره جرم اوس دې جرم ته ګوره اوس چې کور ته راوست نو دی خو د دروغ بلدو دروغجن سړی نه بیا د خپل رو نه خطا کیږي نو دې دغه ته وای دې خځې ته یو ځل وای دې نیکې ته وی خبرې وی نه وی بله ښځه در باندې کوي ګوره دروغ وته ښځې ته خو چې ده وي چې په تا بله ښځه کېږي خو د کلاشینکوف ډز دی ښځه کم ځای دا مني بله ښځه در باندې کوي وی نه یاره وی تا ته پته نه لګي چې دا بله شپه بار واغلي چې تم دوستانو له تللی تا ته پته نه چې دا وخت نا وخته مخکې وروستو دي خوښه دې خپله ده که زما منې که نه منې خدا مې د توي سبا بیا به وایي چې ته زما غلام یې او تا ته پته و ما ته دې ال نه دی ویلې نو که ځان له څه غم کولی شي نو ځان له غم وکړه بله ښځه نن ده که سبا در باندې کوي خو ګورې ما یاد نه کې دا دروغجن به زر دا ټکې راته وایي ما یاد نه کې وی یادوم به د رښتینولي کوم ته دا یو ځل ووایه نو که ده تا ته بیا دروغ یې نو راشه ما نه تا سره ګورې ښېګړه لټوم نو ما یاد نه کې نه تا ولې ښه دې سره به څه کوو ښځه په ژړا شوه نه وی چل راځي خلاصولی دې شمه وی څنګه وی یو د ده د ګیرې د دې غري لاندې دا غرې دا مرۍ سره د دې یو دوه درې ویښته ماله راکه نو هلته یو تعویزګر دی په هغه به تعویز وکړم نو د هغه بلې ښځې نه به اړه تور شي او تا سره به مینه زیاته شي نو د غري نه ویښته څنګه وله راوالم وایي کوټه کې کور کې د سره یو ځای سملي خو چې کله اوده شي نو چاړه راواله او د دې نه یو دوه ویښته را کټ که غلې غوندې او ماله راکړه ښځې وی دا خو رښتیا چې ښځې ډوب خور شي نو خو دوه ویښته دي دی به پیم نه شي او ما به د په قینچه په چاړه را کټ کړي دا وایي ټیک شوه هلته هغه نیک لاړ وی خبرې څه چل دی وی ښځې د بل چا سره لینډ سیده کړی دی غریب اخیستم نه ده خبر بل چا سره لینډ سیده کړی دی وی دا ګوره صاحبه زه ستا کور کې دننه ما سې نه ما ورته یاد نه کې زه خو ستا خیر لټومه تا خیر لټوم کو زه دې یاد کړم ګوره بیا راته نه ویم نه وای نو بس بل چا سره لینډ سیده کړی دی او نن دې که سبا دې وجنې دی ما څنګه وجنې ښه ته داسې ځان د قصد اوده که چاته یو ورځ د نن نه پس خوب په بیداری بس کوه هغه غریب یې یارولې دی هغه به ځان سره توره یې ښوده پخوا خو بانډیسیانو توره به ښوده ځان یې د قصد اوده کړی خر ښځه راغلې چاړې راغشتې ده چې هغه ویښته غریبه را کټ کړي تعویز له بس دې خو پیو چې دا خو چاړې جوړ ده ما مری پسې را واغېسته و ښه ما ته خو هلک رښتیا وې چې ټس شو په تورې واله سر یې تی خو غورځو ښځه غریبه مفتو کې لاړه لار د ښځې رونو پسې وی راشه خورې دله مفتو کې مړه کړه هغوی تورو پسې راله چې دې د کوره وته دې هلته بېغمه کړ کور خالي پاته شي دا د دروغجن نو که یو سړی وایي چې ما خو دا شیطانت وکړو دروغ مې وویل دوه مې مړه کړل او زه پکې نه جي د هغې دواړو قاتلانو ګناه ستاو شوه د دواړو ګناه ستاو شوه یو وزیر یو بادشاه له به یو باندیسی سړی راته او سړی ښه سړی نو بادشاه ورسره ډېره زیاته مینه کول اوس یې سزا درته ښیم دلته خو یې دوه بېغمه کړل دلته یې راته اوس هغه سزا ښیم نو بادشاه له باندیسۍ به راته او باندیسي سره به یې ډېره زیاته مینه کوله نو دا وزیر خپه و چې دا باندیسۍ راځي او بادشاه ورسره ډېره زیاته مینه کوي او کله ولن پیسې هم ورکوي ورېږه دا لانجه خط خرابول غواړئ نو یو ځلې دی باندیسی ته وی ته خبرې وی بادشاه خو تا سره ډېره مینه کوي که نه وی او وی خولې نه د ظالمه څخه بینځي
وی زه خو خله پاکوم. وی که پاک یم کې نو بین تیزي. او بادشاه ما ته ویلي چې دې سړي د خولې نه بوی ځي، خو که بیا بدبوی خولې سره راغی نو ښه بني. نو بیا نو چې خبرې کوي لږ یو بوټی داسې په دې خولې باندې لاس اږده، داسې لاس ورته نیسه چې ستا دا بین دې لاس سره رامنې کېږي چې بادشاه ته تکلیف نه. وی ښه جي. هلته بادشاه ته ویې بانډیسي خو پیسې میسې د نه په چل ول کې وباسي. وی نه ما سره خو ډېره مینه ده. نه وی هغه لګېږي چې د بادشاه د خولې څخه بړا ځي خو دې ته به لاس نیسي. وی دا دې سو وی ښه پته به راته ولګي چې بانډیسي څنګه راغی، هغه یې پرې کړی، هغې غریب خولې پودې ته به لاس نیو. بادشاه پوه شو چې دا خو واقعي مانه پیسې میسې وی، زما د خولې بړاس پې دومره بد لګي. نو بادشاه نو خیار و که دې اوس وجنم خلک وی غریب یې مړ که. نو هغه یو چټ ولیکه، ودرېږه هلکه بانډیسي چټ یې وله ولیکه. وی دا بارې پلانکي ګورنر له یوسې د خپل علاقې مشر له او دا خط به هغه له ورکړې او دا خط یې بند کړه، د پاسه لفافې بنده کړه او مهر یې پې وواو. او په خط کې هغه گورنر ته لیکلي چې دې درغې سر ته ووه مړی که. هغه علاقې ضلع چې کوم افسر دی ډي سي یو وته وی او که گورنر وته وی او که ډي پي یو وته وی او که هر څه ته وله څه نوم ایږدې. د خط واغېش د دې غریب خو دا خیال و چې په دې خط کې به یې څه پیسې لیکلي، هغه له بور شمراله به راکړي. غریب څه خبر چې بار ته و دا وزیر پوه شو چې دا خو د ما سکیم جوړ ناکام شو، دلې جوړ پدې کې انعام لیکلی دی، د ته خو ویلو سزا ده. د وزیر خو دا خیال و چې جیل ته به ولیږي او مړ به کړي، منځ کې خو یې له خط ورکړه. نو وزیر زر بار ورته وی څه درکړل. بانډیسي غریب خو نه دی خبر چې دننه پکې څه لیکلي دي. وی دا خط یې راکړه. څه دي پکې؟ جي مهر پې لګېدلی دی. لکه داسې معلومیږي لکه چې مضبوط انعام یې درکړي. داسې وکړه دا خط ماله راکړه زه به یې ورسوم. نه یار مړه مال راکه، ها دا 50,000 روپۍ د 10,000 والا ته څه کې اوس هغه گورنر لذي دا هغه خو مطلب دا چې لګي پیسې بدل ورکم او دې کې خو به ډېر رقم لیکلی. خط وزیر واغې خو چې هغه له څنګه ورغه هغه خط کولو کوي کینا اوس د لکاوه دم کم اوس دې برابر کم جلات هوا کې هوا دا سرته سره ته خو ورغلو بل ته سکیم جوړو. هغه عبدالرحمن بابا وای کنه وی کوی مکنه د بل سړی په لار کې چې صاحب د کوی په غاړه لار. نو حاصل دا چې دروغجن د قصد دروغ خطرناک جرم، ډیر خطرناک دروغ. اوس مونږ وایو سلا چې دا دوست می خوشاله شي، دا رور می خوشاله شي، دا مرګره خوشاله شي او خپکیږي به څوک تاسو وایي څوک به خپکیږي. نو اوس تی فیس نتیجه تر وباسه الله خپکه کمرګره خپکه اوس کمرګره خوشاله الله بخپکیږي او که الله خوشاله مرګره بخپکیږي. نو سو خيار سړی بس کوي مرګره خپل کار کوي، کوشش وکوم چې دیم خپه نشي. او کدا سه مسله رااله چې د الله او د مرګري مقابله شو الله به خوشاله ساتم مرګره په خپل کار کوي. په دې نتیجه شو دروغ به بالکل نه وای، رښتیا خبره وکوي. دروغ بنو او د دروغ غوړي مختلف قسمونه دي. دا میسج چې دا باز خلک دروغ کوي هغه بالکل څوک د لیډر صفت کوي په دروغه خپکیږي ما، او څوک د خپل مشر صفت کوي په دروغه، څوک د بل مشر صفت کوي په دروغه. دام دروغ دي او دا یو دروغ نه میسج چې د سلو کسو تورېږي نو سل دروغه دی وي. جرم ته ګوره چې زرو ته دی ولېږي نو 100 دروغه دی وي، زر دروغه دی وي. او چې بیا هغه خلکو نورو ته ولېږي هغه بیا نورو ته ولېږي د دې نه لکونه دروغ جوړ شو. نو څومره ظالمه ګناه دی وګټله. تا ته معمولی شیخ کاری چې د لاس یو ټک ته او ور دی کوله دا معمولی خبره نه را چې ستا چاته خور کو بیا دا غوینه نورو ته خور شو دا غیره نورو ته خور شو دا ټوله ګناه دی په سر ور بار شو. دا یو دروغ. دیم دروغ سری دیم دروغ اکثر دا باز ډاکټران کوي میډیکل سرټیفیکیټ هغه لاړ شي الته خو دغه وی محکمه ورشه میډیکل سرټیفیکیټ راوړه چې ته فټه کتان فټه هغه تسل روپے 200-1500 روپے جمع کی او هغه بابو له دسخطو کې او دی راځي دلته کې ډاکټر پیسې والی نه چیک اپ کو چې سترګې دی روغې دي کنه دي نه غوګونه او قتل چې غوګونه دی روغ دی او کدي روغ نه دي نه ولا وجودو کا چې وجود دی روغ دی او کرا ناروغه دی او دا غځ نه ولا مفتو کې دسخطو کو سرټیفیکیټ راوغ دا دروغ. په دې دروغ چې د تنوکری ملاو شو تنخواه د واغښتا او ټوله ګناه وسره داغه کیږي. دا ولا خبره نه ده. دلته د مرګري د پاره لاړه عدالت ته او د دروغي گوي وکړه
څومره پیسې هغه وګټلې هغه ملګري دي ځمکه به هغه وګټي پیسې به هغه وګټي دروغ ته وویل تا په عدالت کې څومره جرم دی وکړه ظالمه په بیا سرټیفیکیټ خرڅول په بیا سند خرڅول دا دروغ د ما سره دا سبق ویلی دی د ما سره دا لسم پاس کړی دی دا 12 پاس کړی دا 4 جمعات ویلي دا ټول دروغ کې راځي هلته چوټي اخلي جی بیمار ما چوټي راکا افسر وته وي ته خروغه ورګه جی میډیکل سرټیفیکیټ براوړو ډاکټر لیکي چې دا نه جوړه دي د 2 میاشتې چوټي ورګه ډاکټر خو 200 پیس والی ها میانس کې سړی جک جوړي د ډیوټي قابلیت جک جوړ د ډیوټي قابل هغه دا دروغ شو یو نه دی د دنیا دروغ په دې معاشره کې روزانه د خلک لګیا دي په مختلفو طریقو دروغ دي په مختلفو طریقو دروغ دي مونږ یې وایو وطن کارډ وای 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 هغه پکې پرېدا جدا سیلاب التبولی کې د کورم سیلاب والے دي نو سیلاب داغه کور په دوربین کې نه دی لیدلې دا دروغ دا دروغ دا ټول خبرې دا چې څوک چاله تصدیق کوي او دا ګوته ولا لګي دی خو دا دوست مې خوشاله بشي ضرور مې خوشاله بشي نو پیدا غبل ته ورسېدل او خیرت دوزخ تازان له خراب کو وخت کې به قبر کې تاله شلول کېږي خدای تعالی ځان نه خپه کړو خیاره د قمقله خبره دریو زینو کې دروغ جایز دي اې کې علماء وی کوشش کوي چې توریه او کې توریه خو کده نه کېږي نو خیر دی یو دروغ په جهاد کې جهادي میدان کې کافر سره جهاد کې او ال تک هغه ته مخامخ وي چې راځو درغلم نو بیا خو در باندې هغه ضرور کېږي او غله په طریقه چل ول کې هغه ته یو طرف خو ته ول بل طرف راته وشي دا خیر تک هغه دین تقویت راواله دا اعلاء د کلمت الله راواله هغه کافر ختمول غواړي دا خیر دویم چې د دوه مسلمانانو صلح کې نبی علیہ السلام وی دی چې څوک دروغ وای نو ادم دروغ جن نه دی تا مقصد دا نه دی چې دوه تبا کم مقصد دا چې دواړه روح کم نو کته رښتیا وای چې هغه یو د چې ورشي نو هغه بل پسې په غوسې کنه نو غړي وړي وای نو کته هغه غړي وړي رسې خو خبره نور هم روانيږي نو خیر دل او الکستای صفت کوي اول ورلې الکستای صفت کو نو خدای بروغ راولي دا دو شو او دریم نمبر کم ځای دی چې خضر مبارک دنه خپای او رضا کې بشیر جانا ما دا خبر اوري چې خضر دنه خپای او ته رضا کې نو ولی کال ته دروغ نه خو غم ده ته جوړیږي کور دی روان خدام اسه نه چې د دې دا مطلب نه چې روزانه خځه ته دروغ وایا نه دا ګوري په غلطه لال نشه چې داسې حالت ته خبر اورسیږي کته دا دروغ نه نو کور دی روانيږي طلاق ته نوبت رسی دشمنی درته جوړي کور دی روانيږي دنه نو خیر دې ک بیا وته څه چل ولو کې توریه موریه او که خیر دی او یا دروغ ورته وایا چې کور دروانې دونه بچ دې دریونه علاوه په نور دینو کې دروغ بنوي من دي نو دروغ ډیر خطرناک جرم دی د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي وی باز وخت یو سړی د خلینې یو خبر او باسي ان الرجل لا يتكلم بكلمه یو خبرو کې لا يلقي لها بالا دی وی مړه دا څه ولا خبره اړو توجه نه ور کوي ادمره خطرناک چې يهوي بها في جهنم 70 خريفا د اغید برکت نه دته او په جهنم کې او یا کاله غټه ملاويږي نو دا خطرناک سيزونه دي زمارونو غره ډېر خطرناک سيزونه د دینه بزان ساته د دروغونه قطعا یا دروغ اوور یو مرګري هغه ته وایرو خپکیږي ما او که خپکیږي خپل کار کوو خو جمانه زما پاک پروردگار خپنه شي او زما خپل پیغمبر تر اسوانه چې د قیامت پر ورځ باندې دروغ بنوایو ها ان شاء الله العظیم کوشش وکاو چې رښتیا وایو رښتیاو کې د ګټه د پدروغو کې د ګټه نشتا فرشتیاو با الله خوشاليږي الصدق ينجي والكذب نبی علیہ السلام فرمایي چې صدق سړي له نجات ورکړي د خدای پنځ او کذب یو لیک دا سړي هلاکي او بربادي نو الله دې موږ د دروغ نو ساتي او چې کم دروغ هم ویلي الله دې راته معاف کړي الله که زموږ نه په قصد یا په غلطۍ سره دروغ ویلي شوي دی الله ته راته معاف کړي الله د جمعې مبارک ورځ ته هغه دروغ راته معاف کړي ته راته معاف کړي او تم نه نور دروغ نو ساتي
زمونږ په دې معاشره کې الله امن و امان راولي او زمونږ په دې وطن کې اسلامي د قرآن او سنت نظام راولي او الله زمونږ که څوک مریضان دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې په هسپتالونو کې ته ول شفا ورکړي خدای که څوک تنګدسته قرضدارانی د حلال او فراخ رزق نصیب کړي امت محمدی ته الله د ایمان او د اسلام هدایت نصیب کړي د گمراهۍ نه وساتي او دغه کم بدبخت ظالم چې د رسول الله مبارک هتک کړی دی الله چې څوک سره پدې کې دغه دی شریک دي او چا سره سلاکاری کړی دا خدای ټول په خپل قهر او غضب تباہ او برباد کړي الہ العالمین موږ د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان کې هغه په طریقو زندگی نصیب کړي او د شیطان نه نقش قدم نه په امن او امان کې وساتي اخر وخت کې بخلی دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 515 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو موضوع اوریدا دروغ ویل ډیر لوی جرم دی دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیٹ اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12